په 400 کې د احساس پروګرام لاندې غریبو خاندانونو کې تقسیم کړي شوي چرګان ختلي دي. پس چې هغه خاندانونو چرګان په بازار کې خرڅول شروع کړي او ډیرو پکې په حلالولو شروع کړي ده. د تحریک انصاف د حکومت لخوا د کټاکټي پراجیکټ نه پس غریبو خاندانونو له 15 چرګانو سره د یو چرګ ورکولو پراجیکټ په ډیر دومدام سره شروع کړی شوی و. خو د بدمرغۍ نه په 6,000 خاندانونو کې تقسیم کړي شوي 6,000 چرګان تقسیم کړي شوي وو چې د یوې اندازې مطابق نیم په نیمه په دغه خلکو کې د چرګو په ځای چرګان تقسیم کړي شوي دي. په دغه موقع د وزیر اعظم وینا و چې 15 چرګو سره یو چرګ یتیمانو کونډو رونډو ته ورکړي چې دغه خلک په اګوخم ګزاره کولی شي او د نغري خرچه به یې پې روانوي. او دا خلفنامه د دغه غریبو خلکو نه اخیستې شوې وه چې د 15 چرګو چرګې به خرڅ نه وي. خو 3 میاشتو تېرېدو باوجود چې کله دغه چرګو هګۍ راونړې نو پته ولګېده چې دا خو چرګې نه دي بلکې چرګان یې راکړي دي. محکمه لایوسټاک دا روړه بوړه په ټیکهدار اچولې ده چې موږ له چرګې د وزن په حساب راکړي دي او موږ ته پته ولګېده چې د چرګو په ځای د چرګانو وزن زیات وي او دغه رنګ د چرګو دغه پراجیکټ هم د چرخ کار شوی دی.